نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفاتو کې دادي چې نبی علیہ السلام به د میلمه د سورلیم خیال ساتو. د میلمستوب په آداب کې دادي نبی علیہ السلام له یو ځل یو کس رااله ویل میلمه سبان دی راغله ویجی اوخ باندې راغله ویل اوخ دې سکو چې لکه مونږ د سنبال کو ویجی هغه مې د الله په توکل باندې پرې خېره ویل نه توکل داده چې تلاشه خپل اوخ آغا لرګي پوری او تانا او بیا په الله باندې توکل وکړه. دا سي مکوا من میلمای من بستام غم کو من بستا د سورلیم غم کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د میلمنو د سورلوم غم کو. اوسم چې تا کر میلم راشي فورن به تا د پوس کې سمانه راړي ګاډي د کوم ځای کې ودرولې ته په د لسل روپو روټي خوري هغه نه به یو لګ روپو موټر سایکل چا بوتلې ته به د لسل روپو روټي خوري هغه نه موټر چا بوتلې وي. نو د میلمستوب کې آدابو کې دام داخل دي چې د میلمه د سورلۍ بم خیال ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا کو بل نبی علیہ السلام با د میلمستوب دومره غم کو. یو ځل نبی علیہ السلام کړه میلمه رااله نبی علیہ السلام کړه اسنو چاته نه ویل چې سبا چاته ویم چې میلمه له سره وړي لاړې خپل زغره راواغسته زره هغه د اوسپونو د کړهونه چې کوم کوټ جوړ شوی چې کوم خلک د جنگ په دوران استعمالي دي ته وایي زغره اردو کې ورته زره وایي. خپل زغره راواغستله یو يهودي کړه لاړې ویل زما میلمه راغلی دی ما کړه د خوراک سکاک څه نشته دی هغه ویل زه خوشحاله همداسې شی نه ورکوم. ویل نه زما زغره ځان سره کېده په رهن کې مورګیج کې او دا په ګرو کې ځان سره کېده دا به ځان سره کېدي ما له سره که چې په خپل میلمه باندې وخورم هغه د خوراک سامان ورکو. ویل تر څو پورې چې د ما پیسې نه درکړي زما زغره به تا سره پرته د میلمه د پاره بازار کې قرض وکړو دومره خیر به ساتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام صفاتو کې راځي. نبی علیہ السلام چې بکله غار حرا تلو شروع کی نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې هم عبادت کو وای زما خلوت وخت دی زما ځان لواله وخت دی. نبی علیہ السلام یو ځل د غار حرا نه ډیر زیات پتاده سره رااله توندې سره رااله خولي منډي والي وی رااله. بخاری شریف حدیث ته خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته وی ای زما د زړه سره ولی خولي ولی یریږي وی ولقد خشیت علی نفسی زنن پسان باندې او یریدلم تاسو نه چې سچر را باندې وشي یو ناشنا مخلوق زما مخه تراله ما سره خبرې شروع کړې ویل وایا زه حیران یم زما تعلیم نشته ما سړي دي حاصل کړي ما څه ویلې نو ډیر پسان باندې او یریدم. نو خدیجه الکبرى ول تسلی ورکړي هاي کوم الفاظ سره تسلی ورکړي او پاغي کې یو صفت د نبی رسول الله د میلمستوب کوي. نبی رسول الله والسلام ته وی کلا والله لا يخزيك الله ابدا. هي زما د زړه سره هي زما د زړه قراره قسم په الله باندې زما د الله په ذات باندې قسم وی هرگز بالکل داسې نشي کېدی چې الله تا رسوا کی او تا خراب کی. دومره اعتماد او حوصله سره تسلی ورکول وی زما د الله په ذات قسم وی درې الفاظ تاکید کلا والله لن د هرگز د تاکید په لن يخزيك الله ابدا سلور ټکی د تاکید استعمال کړو وی بالکل داسې نشي کېدی چې ستاسو د انسان الله خراب کی. به ورته دلیل بیان کو ځکه چې شاته یو خبر وو کې داغي به دلیل بیانې ویل ولې دی الله نه خرابوي انك لتصل الرحم وتحمل المعدوم انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بخاری حدیث ته استاونه انسان الله نشي خرابوله ځکه ته د بیوسه خلکو دستګيري کې ته د بیوسو خلکو د پاره ملاتړ جوړيږي ته د هغه خلکو د پاره چې هغه سره هیڅ نه دغه د پاره هر څه جوړيږي او ته د میلمنو میلمستوب کې او ته رشتہ داری پالي او ته چې کوم دی په حق خبره باندې د حق ملګری او داسې انسان الله هیڅ چیرې نه تبا کوي او نه خرابوي. نو د پیغمبر یو صفت وکړو وتقر الضيف ته د میلمنو میلمستوب کې نو پیغمبر صفتونو کې یو صفت داو چې د بده میلمستوب کولو